د تعلیمي څانګې یو څېړونکي عمر اورکزی وایي چې په پښتونخوا کې د سکول نه د بهر ماشومانو شمېره 10 لکو نه سیوا ده او دې کې د صوبې د وروستو پاتې او نوو ضم شوو قبایلي ضلعو ماشومان زیات دي. ښاغلي عمر وایي چې د دې بېلابېل علتونه دي چې پکې د سکولونو کمي لویه وجه ده. د هغه په وینا 15% ماشومان ځکه سکولونو ته نه ځي چې دوی نه سکول په زیاته فاصله کې وي. وایي چې موږ ګورو چې اکثرو ځایونو کې موږ سره پرایمري سکول وي خو میډل یا های سکول بیا نه وي. د یوې نظر پوښتنې تر مخه 8% قبایلي جینکې د پرایمري زده کړو نه وروسته تعلیم ځکه پرېږدي چې دغلته میډل او های سکول نه وي. عمر اورکزی زیاتوي چې تعلیمي څانګې یوه ستونزه دا هم ده چې کره نوې معلومات او شمېرې نه لري نو ځکه سمه منصوبه بندي هم نشي کولی. هغه وایي چې د سرکاري سکولونو تعلیمي معیار او د استادانو کمي یوه بله ستونزه ده. په دې هکله د آل ټیچر اسوسییشن صوبایي صدر عزیز الله خان وایي چې یو تن چې پرایمري استاز مقرر شي نو د مراغاتو د نشوالي له امله هغه دا ملازمت عارضي ګڼي چې بل ځای کې ورته موقع ترلاسه کیږي نو دلته ملازمت پرېږدي. وایي چې موږ سره خوشه 100 پورې ماشومان یو کلاس کې وي. د دې ټولو حاضري اغستل یا د روزانه کار کتل هم اسان کار نه دی. موږ ته چې څومره د استادانو ضرورت دی هغه مره نشته دی. یعنی په پرایمري سکول کې 6 کلاسونه وي د دپاره هر پرایمري سکول کې کم نه کم 6 استادان پکار دي. دلته موږ سره داسې سکولونه شته چې پکې صرف 2 استادان وي. بل پلو ته د پښتونخوا د ایلیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن ډایرکټر ډاکټر حافظ محمد ابراهیم مني چې سکولونو نه بهر ماشومان شته خو وایي تیرو 2 کلونو کې د دې لوی علت د کرونا رنځ و. وایي چې حکومت جینکو زده کوونکو ته وظیفه ورکوي د دې دپاره چې جینکې سکولونو ته راشي. د ویړیا کتابونو لړۍ مخکې نه روانه ده. دا ځل موږ د 6 اربو روپو فرنیچر د دې لپاره ورکړو چې ماشومان د یخې ځمکې نه راپورته شي او سکولونو ته راشي. مخکې اراده لرو چې هر سکول کې د هر کلاس لپاره کوټه جوړه کړو. دا په داسې حال کې ده چې د 2013 نه تر 2021 پورې خیبر پښتونخوا صوبې د تعلیم څانګه کې 622 ارب روپۍ خرج کړي دي. خو غیر سرکاري اداره هم قدم وایي چې پښتونخوا کې اوس هم 1463 سکولونه غیر فعال دي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400